د حضرت انس بن نضر رضی الله تعالی عنہ د احد په جنگ کې عمل. د احد په جنگ کې کله چې مسلمانانو ته شکست کېدلو نو چا دا خبره مشهوره کړه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام شهید شو. د دې هیبتناک خبر چې کوم اثر په صحابه کېدونکي وو هغه ښکاره دی. په دې وجه یې نورې هم زیاتې کوډې ماتې شوې، یعنې همت یې وبایلو. حضرت انس بن نضر رضی الله تعالی عنہ روان و چې د مهاجرینو او د انصارو په یو ټولګي کې حضرت عمر او حضرت طلحه رضی الله تعالی عنهما ولیدل چې ټول حضرات پریشان حاله وو. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ تپوس وکړو چې دا څه کیږي چې مسلمانان پریشان ښکاري. دې حضراتو وویل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام شهید شو. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ وویل چې بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه پس تاسو چې ژوندي پاتې شئ څه به کوئ؟ توره لاس کې واخلئ او لاړ شئ، ځان قربان کړئ. او حضرت انس رضی الله تعالی عنہ توره لاس کې واخیستله او د کافرانو په ګڼه کې ورننوتلو او تر هغه وخته پورې جنګېده چې شهید شو. پیدا کې لیکي د هغې مطلب دا و چې د کوم ذات د دیدار دپاره ژوندي و چې هغه پاتې نه شو، نو بیا ژوندي پاتې کېدل څه دپاره دي؟ هم دغسې وشو چې په دې کې یې خپل ځان قربان کړو.